یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو منافق او یهودي په خپل منځ کې جګړه شوه او په هغې کې منافق هغه په ناحقه باندې او یهودي په حق باندې. منافق هغه کس ته ویلی کېږي چې په زړه کې اسلام نه وي روړی، ایمان یې نه روړی او په زړه کې اسلام او ایمان سره دشمني وي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دشمني وي او په ظاهره دا ښیي چې یاره زه مسلمان یم، په ظاهره ځان مسلمان ګڼي. نو دې دواړو چې جګړه شوه نو دې کې منافق ورته ویل چې راځه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې څه کو فیصله کو. د په زړه کې دا ویل چې هغه به زما ظاهري مسلمانۍ ته وګوري او فیصله به زما په هکله وکړي. یهودي ورته ویل ټیک ته چې لاړ شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې کله فیصله لاړله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فیصله د یهودي په حق کې وکړه، ځکه چې هغه په حق باندې و او منافق چې و هغه په حق باندې نو. کله چې نبی علیه الصلاة والسلام دا فیصله وکړه، هغې نه پس دا منافق یهودي ته وایي چې راځه دا فیصله ما ته قبوله نه ده او نبی علیه الصلاة والسلام چې فیصله وکړه نعوذ بالله دا غلطه ده، راځه حضرت عمر رضی الله عنه لزو او هغه به زموږ فیصله وکړي. یهودي ورته چې ظالمه دا خو ستاسو پیغمبر دی او ته د هغه فیصله نه منې. خو دا منافق ورته ویل چې راځه لاړ شو حضرت عمر رضی الله عنه او هغه به زموږ فیصله وکړي. یهودي ورته ویل ټیک ده. دا منافق زړه کې ویل چې عمر رضی الله عنه به زما ظاهري اسلام ته وګوري نو زه په هکله به زما په هکله به څوک فیصله وکړي. کله چې نبی حضرت عمر رضی الله عنه لاړله فیصله، نو دا منافق ورته وایي چې یاره زما د فیصله ده د دې یهودي په منځ کې دا فیصله ته وکړه. هغه یهودي ورته وایي چې زموږ فیصله نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکړه خو دې یې اوس نه مني. حضرت عمر رضی الله عنه ته ویل هېڅ خبره نه ده، تاسو دلته کښېنئ زه به فیصله وکړم. کور ته لاړلو، تورې ښه ښایسته صفا را صفا کړه، تورې را واغېسته او چې څنګه راغو د منافق نه دا سر ووالو، سر یې قلم کو. خلکو ویل دا د څوک عمر رضی الله عنه ته وایي وی چې تا خو ده نه سر ووالو دی دې مړ کو. عمر رضی الله عنه ته فرمایل چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فیصله څوک نه مني او په ما باندې فیصله څوک کوي د هغه نه پس نو دا انجام به. کله چې نبی علیه السلام له د منافق هغه ورسان لاړل چې یاره زمونږ کس یې ووجلو، حضرت عمر رضی الله عنه نبی علیه السلام حاضر کو چې ته راشه. عمر رضی الله عنه ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د څوک سر دې ته ولې والو، زورونه به دې ورکړې وه، خبرې به دې ورته کړې وې، نو سر دې ته ولې والو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عمر رضی الله عنه وایي ای پیغمبره که ستا نه پس ماله بل څوک هم فیصله وروړي د هغې به هم دا انجام. څوک چې تا نه مني، څوک ستا د فیصلې نه انکار کوي او ستا فیصله نه مني، نو هغې نه به زه سر وم. په دې کې د قرآن آیتونه راغله چې عمر رضی الله عنه سره په حق باندې زما عزتمندو دغه صحابه دي په نبي علیه السلام باندې ایمان وروړی دی، سخت پې ولاړ دي او د نبي علیه السلام فیصلې مخکې به بیا د چا جرأت نه چې صحابو فیصله کړی.